تا د غریب خور کړه کړې را ور کړې را بیا په غم کې نناست ستا حق نشته بیا د هغې د جنازې ستا حق نشته بیا د هغې د مخ کتو ستا حق نشته چې د جمدی خور مخ نه ګورې د مړې خور د مخ کتلو اجازه تا له چا درکړې دی مړه خور به ولې ګورې د نیکه په حیثیت زمونږ کردار سره بس زامن شته کو لوڼه روکې کا دکه د نیکه کردار دی زامنو پسې ټول جیداد وخېجوه وي د خپل کور خبره را لور را پردی کور ده چې پردي کور کې لور ورکوله نو غیرت درکې نو حیا درکې نه وه پښتو درکې نه وه چې پردي کور کې وه پردي ټبر کې ورکول خو چې د هغې رئیسې مسله راشي نو اداره پردي کور ده او زوی د خپل کور دی نو زامن شته کې او لوڼه روکې کې او ځان ته به د پښتو داوګیرم وایي دا نه پښتو را دا نه مسلماني را او دا نه انسانیت او چې چا سره د لور خور عیسه کېږي د خدای او د رسول خاطرو کې ورې کې ورنه الله په دې قادر دی چې په څلور بولیم کې په دنیا کې به هم په څلور بولي اخرت کې به هم په څلور بولي شی ورته او چې چا د لور خور عیسه لاندې کړې را او نه یې ده ورکړې کېدی او حق یې کېدو نه یې دی ورکړې هغه خلک ما لیدلی دی چې د شتو کورونو نه د شتو جیداد نه او د شتو دولت نه الله نامینده کړی دی ختم کړي دي د پولې پړک ته یې کېنولي دي در په در او ور په ور او سوال ګرځې جوړ شوي مال یې را زارونه را تور سر و مال او خوږه کې به هم ورکوي او ترخه کې به هم ورکوي اول ورکوي نه او چې ورکوي نو یا هغه بې موره بې پلاره ځمکه کې به رله دونه در کومه کېږي بې جربه ورکوي به مرله د هغې په مرله باندې تر ټرخاوې تا ورسره مخکې کم ښه سلوک کړی دی چې هغه راته خپل حصه وبخي او خپل حصه رانه نالي د خدای خاطرو کې دا بد نوم د ځانه لرې کې د پښتنو نوم بدنام دی په دې باندې وي پښتنو نه حصه ور ایستل حصه مطالبه کول داسې لکه په جمدونې سرمن ایستل دې سرمن ایستو ته تیار دی خو د لور خور حق ورکولو ته نه دي تیار مشر رور رالګي د کشر خپې ووایي کشر رالګي د مشرې خپې د مشر خپې ووایي دا رور ولې زموږ پاتې شوې رور سره رورولي سمه نه ده او چې دا کم خلک په جرګو کې ځي دا جرګمار ځان ته وایي دې ته هم چې خپل کردار او خپله لمنه کلیر کې او پاکې کې که ستاسو رور سره خبرې نه تاسو د جرګې اهل نه ستاسو رشته دار سره سلوک سم نه تاسو د جرګې اهل نه ستا خپل مور او پلار سره سلوک سم نه ته د جرګې اهل نه ته د لور خوري سر لاندې کړی نه ورکې ته د جرګې اهل نه دا به اول په دې غټو مټو معاملوت کې به خپل کردار پاکوي اوس به مې رور سره خبرې نه او د بل کور به روغم د دې مثال خدا دی چې زما کمیس شلیدلی دی او زه بل شلیدلي کمیس ته ګورم چې راشه چې کمیس ته له روغ کړم والله خپل کمیس سره به څه کې زمونږ خپله جامې تار شوي دي موږ د بل کور به څنګه روغ کړو خپل کور ویجاړ دی د بل کور به ایجاړ او جرګو کې د علماو کردار مسلم دی علما د خپله فریضه ده چې جرګو کې د کلیدي حیثیت دی دې ته رداد فارغ صرف په درسونو نه کېږي ګورې او صرف په ترجمو باندې نه کېږي چې زه درس او ترجمه کوم او پنځه مونځ کوم زما دا ذمہوار دی نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د تمامو انسانانو د مسلمو د غیر مسلمو د سابقینو د اولینو امام محمد رسول الله دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دعوه کوي چې زه وارث یم ما علم کړی دی ما کتابونه ویلي زه د وراثت حقدار یم اهل یم نو چې د وراثت حقدار او دعوه کې نو بیا به د وراثت حق ادا کې د وراثت حق داو چې مسجد نبوي نبی علیہ السلام صرف د دې لپاره نه ونیولې چې پنځه مونځونه دي او د قرآن ترجمه او تفسیر دی او بس خیر تعالی او خیر ماله چې دې ماله کې دې علاقه کې بسونه بدی کې دا د هغې ذمہوار به امځان ګڼوي زه ورنه راتېدم زما د وجې دا بدي وشوه او چې نیکي به کېده د هغې به هم دغه نو د امام په حیثیت به امامان خپله غاړه د خلاصوی ګورې د کلي کلویرې د غم خادې د قبر جنازې دا نه چې د مالدار په هغې کې به لس ګزه تقریر کومه او د غریب په هغې کې به پنځه منټه خبر هم نه د مالدار هغې له به په شوق راځمه جنازې له به هم ځم لاسنیوې له به هم ځمه موږ هم پکې تفریق امامان هم پکې تفریق شروع کړی ناتخوانان هم پکې تفریق شروع کړی دکې څه شته او دکې نشته دا غوړ دی او دا زیړ دی الله اکبر دې ته زموږ دا کردار پاتې شو دې ته موږ پاتې شو
الله به په قیامت پر ورځ باندې د هر یو بني آدم نه به د خپل کردار او د عمل تپوس کوي چې ستا سلوک او رویه مالدارو سره څنګه و او غریبو سره څنګه و. مالدار له به تلې غریب له به د خدای د رضا لپاره نشي تللی. نرونو د خپل کردار خپل عمل وتلې چې کم دی کم کمې به شی دی کم کوتاهي دی هغه رضا نه وباسې. او دې ټولو ته ویم چې د هر چا جنازې له دی د هر چا لاسنیوي له دی د محلي خو خصوصیت سره دی. که په خپله نشي تللی کشر دی ولیږه قبر دی ولیږه جنازې لی ولیږه لاسنیوي له په خپله ځه زوی ته دې مو وایه په خدماتو کې د ټولو نه ځان مخکې کې مشري مه اخلې. مشري چې دی نو د پښتنو مشري د غلو چابړې دی چې په سر دی که نو بس بیا به ګنده ګرځې. مشري مال او د خدمت په بنیاد د هر چا هغې له منډه واخې. د غریب کاکا هغې لم دی او د مالدار کاکا هغې لم دی د کولو والا هغې لم دی او د نه کولو والا دی. چېرته خو به ورسره احساس وشي که نه چې ما کړي دي نو ما سره څونه خلکو ما د چا نه دي کړي ما سره څوک وکړو. تاسو ته ولته خپله چاړه په اوبو کې ښکاري. الله دې ما او تاسو له توفیق د عمل نصیب